علیکم ملګرو. دا د خانوزۍ پر مقام دلته د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ د خانوزۍ کاریزات، خانوزۍ بلوزۍ نانا صاحب کاریزات ګرد کارکنان دلې راغلي دي. د خوشحال خان کاکړ چې کوم نوټیفیکیشن رکاب سوی دی د هغه برخلاف د ګټل سوي سیټ، نو دلته له موږ سره دغه د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ دغه موجوده دي. موږ سره دلته د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ یو بل ډېر دروند ملګری آیت الله صاحب، آیت الله کارمل صاحب له موږ سره دلې ولاړ دی. نو موږ به له ده سوال وکړو چې دا احتجاج بستیغه تر څو پورې شروع یا وروستۍ آینده لایعمل څه شی دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر یې جوړ یاست؟ زموږ احتجاج نو داسې دی، د رښتیا خبره دا ده موږ ته ولس به د خلکو ډېر احساس وي، ډېر په پریشان وي او داسې عمل چې واقعي خوند نه کوي. مثال ګسې سړی مجبوري یې نشته، ناجوړه نه دی، لیکن ګسې په شوق راوتلی دی، واده له روان دی. زه دا تکلیف ورکو، واقعي احساس را سره دی. خو زموږ هم ډېره سخته مجبوري ده. مثال پښتون ولس ژوب، کلاسیفلا، شراني دا درو ضلعو یو د قومي اسمبلۍ سیټ دی. دغو رایه د خوشحال خان کاکړ په حق کې استعمال کړه. مثال خوشحال خان کاکړ 18,000 18,000 مخته لیډ روان دی، لیکن سرکار او یو مخصوص ادارې دا راولاړه چې دا یې د اندېزه دا الیکشن کوي. مثال باقاعده پر دې باندې بولۍ لګوي په 40 کروړه، په 40 کروړه، په 10 کروړه. مثال په دا باندې دغه عوامي رایه د ولس رایه توهین کوي او د ولس هغه حقیقي نمایندګان د ولس په حقیقي ووټ چې راغلي دي د خپلو مسلو د مشکلاتو او دغه اواز تر پارلمنټ رسولو لپاره چې کوم حقیقي خلک دي د ولس خلک دي هغه راګرځولو دپاره دوی مداخلت کوي او داسې خلک قطعا دوی نه هیله کوي او مخکنی. نو د دې له موږ سره بله یوه لار نشته. دغه جمهوري طریقه ده، موږ غیر جمهوري طریقه نه غواړو، په جمهوري طریقه یې غواړو. پر امن احتجاج به شروع دا احتجاج به کېږي تر څو پورې زموږ ته د پارټۍ له بالا ادارو لخوا حال نه راغلی. دا که ماخستان 1 بجه وه، که 2 بجې وې، که تر سبا و، موږ به دلته ناست. که پارټۍ حال راکړي چې په ګنټه باندې خالي کړي، موږ خالي کوو. دا زموږ شوق نه دی، نه موږ دغه دی، لیکن مجبوري ده. موږ هم د خلکو هم احساس را سره دی، خپل هم پریشان دی. زه ستا کور ودان چې دغه طرف پر امن ښایسته احتجاج ته مینج کوې، نو دا ډېره ښه خبره ده. جمهوري عمل هم دغسې دی چې خلک پر امن احتجاج وکړي. باقاعده هدایات کړي په لوډ سپیکر باندې چې ورور شاته په تکلیف نه رسوي، شاته په یو زحمت نه رسوي، په ډېر ښایستګي او په انسانیت کې جواب ووایي. موږ داسې اورېدلي چې د مختلفو ادارو له طرفه زه د لږ د ډیلینګ پیشکش هم ورته سوی دی چې بیا نوټیفیکیشن درکوو. د داسې ثبوت خو له موږ سره نشته، نه موږ له پارټۍ له خاص مرکز سره حال کړی دي. فلحال خو داسې حالات دي چې نه موږ دوی سره میلاپ سوي نه یو. که وایه نو بیا به دوی موږ ته معلومات راکړی وای، بیا به بعد کې شاید میلاپ شي، موږ یې پر میډیا راولو، موږ یې پټه نه کوو. کور ودان دا ګرد ملګري ناست دي. دا احتجاج به د غیر معینه مدت پورې شروع تر هغو پورې چې دا دوی دا نوټیفیکیشن نه وي ورکول سوی. دا احتجاج شروع دی. ستا شکریه چې دا د مظلومانو آواز ستا په ذریعه ته یو ځای رسې، ستا د چینل ستایم کور ودان. دا هړتال موږ پر دې کړی دی چې موږ دا سیټ ګټلی دی د خوشحال خان کاکړ. خلک دا نه غواړي چې نه ولس دا غواړي چې دا زموږ دښمنان دا کوي چې زموږ د مظلومانو آواز د پارلمان نه ورسېږي، زموږ د لې دباوي. د دوی کوشش دا دی چې دا خلک به موږ ګرد سره یو کړو. موږ به دلته دا احتجاج تر هغو جاري وي تر څو پورې زموږ دغه نه وي وتلی، چې زموږ اډر نه وي وتلی، د ده د جد کېدوغه دا به رواني. دا موږ عوام ته هم خواست کوو چې وروره مه راوځئ. دا که 10 شپې وو، که 20 شپې وو، که 100 شپې وو، دا به بند وي تر هغو پورې تر څو د ده نوټیفیکیشن نه وي وتلی. نو دا روډ به تر څو پورې بند دي؟ دا بستۍ څه تر لایعمل پر مخ څنګه دی؟ زموږ لایعمل خو د پارټۍ د پالیسۍ مطابق موږ ولاړ یو. زموږ دا د پارټۍ پروګرام دی چې تر څو دا اډر نه وي وتلی، دا نوټیفیکیشن نه وي جاري سوی، دا به تر هغو بند. دا غیر معینه مدت ته کور ودان. دا مین شاره ده د خانوزۍ پر مقام، دا د هر طرح ټریفیک دپاره بنده ده.
دا ته یې وینئ دا چې دا کوم د خوشحال خان کاکړ د ګټل سوي سیټ چې نوټیفیکیشن دا رکاو سوی دی د هغه برخلاف دا خلک راوتلي دي د کاریزات خانوزۍ بلوزۍ نانا صاحب دا ګردلي دي نه ایمرجنسي والا دا کچالي ارمای جوړ شوی